سلامونه امید کوم چې ټول بخیر ټیک ټاک به موږ هم ښه جوړ یو مست یو تکړه یو ځکه چې بره په چت راغلی یو چې بره په چت څوک راشي نو عام مست تکړه دی په دې یخنیانو کې د حلوا خواهش لرلو وی حلوا به جوړو په هور کې ما تاسو فټینګ وکړئ زه دلته تیارېږم نو بس وګورئ د عزیز تاسو هم دا ریسیپي وښیم دلته ما نیم سیر کوکینګ آیل واغستو ½ کیلو هاف کیجي او هغې کې ما یو پاو سوجي واچوله دا سوجي چې دا نیم کیلو سوجي پیکټ نو ما ته داسې اندازه کېږي چې دې کې به زه نیمه سوجي واچوم نو یو پاو به شي پی په دې کې موږ 4 کیلو استعمالو 4 کیلو پیو دپاره به یو پاو سوجي اخلی دا د دې خپله خاص اندازه ده داسې دې دغه ریسیپي باندې تاسو پخه که نو تاسو به وایئ چې دا حلوا نه وه دا یو بل شانتې مزېدار برفي وه برفي نه کویم نه وه او دا دومره مزېداره لګي چې سوجي کله سره شي وګورئ رنګ یې بدل کړو دلته دا سره شوه نو دې کې به اوس موږ پی ورخوشي کړو پی چې دي تاسو خواږه کوئ پیله دلته ما سره اوس بل لوښی وونه ما ویل په دې هور باندې زما د نو لوښو څښا کولو ته زړه نه دی او چې زه لاندې پی لوښي کې واچوم او پکې چیني میکس کړم ګیس باندې او بری راخېږم رانه توی نه شي او زه لږ کار زر کول غواړم نو ما خیر دې کې به زه هم داسې اندازې سره چیني واچوم دا به بیا مې مکه شانتې راځي نو دې کې چې کله ما ټول پی واچول نو بیا به زه دې کې چینی واچوم پی خوږولو پورې مقصد دی چې کله تاسو دې کې چینی واچوئ حل شي نو وایي څه کوئ چې پی خواږئ نارمل خواږه ډېر تیز نه خو د ځینو خلکو ګورې تیز خواږه لګي خو زموږ نارمل لګي نو دې کې اوس به زه چینی واچوم اندازې سره مې ور واچوله ما ویل که هر لږ پیکئ بیا به وڅکو چې کله دا پکې حل شي بیا به پکې نور ور واچو بس اوس دې ځای کې چې دې کې مونږ ډرای فروټ نور څه به هم نه اچوو دې کې به صرف یو څو لاچیان شنل د چای لاچیان سي پکې واچوئ د هغې خوند پکې ښکلی راځي نور ډرای فروټ سره د دې خوند زه وایم چې که هغه شانتې نه اخر کې پکې که پستا اچوئ بېله خبره ده بس اوس دې ځای کې د دې کار شروع شو دا ځکه ما دلته هور دپاره دغه ورم کوم چې یو خو ټول را یوځای شي دلته کیب هم نه هور سره ګپ شپ هم ولګي او بل دا چې موسم داسې د حلوا جوړو که نه لږ شانتې باران شوی دی نور باران به کېږي په نیو اییر باندې خو ښه خلک برابر کړو په دې باران کې ولې چې نه څوک کور نه وتی شي او نه به یې مناولی شي خو خیر بیا هم وایي چې څومره مناویږي به وایي تا ته پته ولګي نو بس زه ترې ځم لاندې او دلته د دال پخېږي دي مې ورته کېنول بس بره لګیا دي هغه حلوا پخېږي که نه زه ترې رالم ما دې څوک لا پی نه وچېږي تاسو دې ته ګورئ ښه زه دا چکن آلو پخوم که نه ما چې زه تاسو ته د دې ریسیپي درکړم دا ما درکړې دا خو ځینې خلکو نه به دا ټیک شوي چرګې غوښه چې دا نارمل بس ښکلې ووینځئ او غوړو ته یې واچوئ یعنې غوړي وي تیل وي چې سم استعمالوئ هغې کې به دا مونږ نونه سره کوو چې د دې دا رنګ بدل شي بیا به دې کې مونږ لکه ټماټر پیاز الو چې څه کوو که نه هغه به دې کې زه بعد تاسو ته ښیم دا زه پخومه چکن آلو لګیا یم دې خوا دا غوښه ښه سره شوه دا به ښه سره کوئ وګورئ رنګ هم بدل شوی دی او لاندې یا کوکر نه به هم تاسو ته پته لګي د دې ټوله مزه همدې کې ده چې دا څومره زیاته تاسو سره کوي او مالګه مې به سره اچولې وه سره کولو ټایم کې نور هېڅ هم نه بس دا چې سره شه دا به ترېنه روباسئ سایډ ته به یې کړو او دلته به اوس مونږ دې کې واچو ټماټر اور پیاز اوږه ادرک دا به پکې واچوئ اوږه خو که نه میټه کېدلي خو دغه دی چې ادرک یا خو ټکول ضروري دی نو دلته ما دې کې 2 پیاز واچوه او 4 ټماټر شي او داسې نیمه پیاله به دې کې تاسو اوبه ورسره واچوئ دا نیمه پیاله یا یو پیاله واچوئ خیر دی وروسته به مساله سره کېږي چې داسې نه اون لګي که نه نو زه به کې خپله پیاله کې شانتې نور اوبه ور واچوم او یو ټماټر ما 3 پکې چولو بیا مې پکې بل هم واچولو او دې له به مونږ اوس دلته ورکړو 3 یا 4 منټه پریشر چې دا نرم شي دلته دا کوکر ته خپل کار کوي بیا ورپسې واپس راځو راځي په منډه منډه به بره لاړ شو چې لږ شانتې بره سیسټم وګورو چې څه دی دا چپلې لګي سایډ ته کا مشره کشره پودینه مې پکاره نوم هم دی نیو اییر هم دی هر څه دي داسې ټول ناست دي داسې ټول چوپ دي لږه خو راټینګه نه شوه دا ښه ده که نه لږه خو برابره شوه شابه زلمیه تکړه شه دا دونه ډېر پرې وخم نه څکل به نه ما ته خو داسې لګي رښتیا وایه وای خدایه نو تاسو مې دې ته پرېښو ما ته هم داسې لګي ته څه وایې چا وڅکل حلوي نه مړې حلوي نه دي څکلي دا ما ته چېرته پیاله مې هم نه دروړې دا ښه ده بیا به اوس به مې په شک کولو چې دا چا وڅکل سترګې مې ترخېږي زه به پودینه مو شو کوم دلته نه او باران تاسو ته ښکاري دا ښه ده
چې موږ دا اکل وکړو چې هغه دیزي کې مهور لګولې نه موبایل هم پرې کړی و هغه پاتې شو نو ادي اخو یو سله وګورئ نن زموږ د حلوا بیا حلوا کېده سمه حلوا کېده دا پودینه خو ښکاري نو لایټ ورته بل کړو نو اوس به څنګه ښکلې پودینه ده وای خدایه نو زما د پیشوګانو نه هم ښایسته ده دا پودینه خو دا کشمالو نه دی د دې پودینه چټني جوړیږي سوري پودینه خو مې روشو کوله ورسره به دا کشمالو پاڼې مو ایشو کوو که نه ډېره ښکلې چټني جوړیږي یو بله ګمله مه چې هغه څه شور غځي ولټومه دلته چېرته شته هغې کې پودینه ده دا ښه دا چونې کار کوي ما وایي چې که بس دی تېره کړې م ده داسې به وایي چې داسې وایي زه دغه شانتې یم بس لږ یو څه خبرې کومه دا به وشو کوو چې اوس مستو چټني جوړه شي چکن آلو سره نو بیا به ښه کار وشي ځه دې نه به وکړو کار دې خپل کار کوي واپس راغلم لاندې روانه شوم هغه وخت دی چې وایي چې د بره کار کوو نو لاندې کار پاتې دی لاندې کوو نو بره نه شو رسېدی نو په دې به مو 3-4 منټه پوره شوي دا به اوس دغه کړو او زه به دا پودینه ووینځم دا یې کڅرې کېږدم چې دا چټني انتظام روان کړو نوره دې کې مې بس کوکر خلاص کړو که نه وینې وګورئ دا هر څه داسې نرم شوي دي تاسو ته ښکاري څومره ښکلې مساله نرمه شوې ده که نه ټماټر پیاز چې دې کې اوږه هم دغه شانتې واچوئ خو ادرک چې دی هغه نرمېږي هغه به ټک دغه کوئ دې کې به اوس موږ مسالې واچوو مسالې به پکې دا واچوو لکه سور مرچکۍ شو تاسو خپل مقدار سره اچولی شئ زه خو یوه نیمه چمچ پکې اچوم لکه دا چمچ ورکولی دی نو دا نیمه چمچ په حساب ده دغه شانتې سالن مساله چې ده هغه پکې یو چمچ واچوو او دنیا پاوډر زیره پاوډر سره یې ور واچوئ او که آنی په هغې په ځای ګرمه مساله خامخا واچوئ لکه یعنې نیمه چمچ ما اوس ګرمه مساله پکې واچوله اوس دا داسې چې لکه داسې دا مساله خاص سره شي که نه دا شانتې بس اوس به دې کې مونږ مکه غوښه او الوګان ور واچوو ټولو پکې الو ور واچوو سره مالګه خو ما غوښه چې سره کوله هغې کې ما سره اچولې یم اوس به دې سره نوره مالګه اچوو داسې ښه سره کړو به چرګې غوښه زه لا ځکه نه اچوم چې بیا دې کې د الوګانو سره لږ ور ورځي که نه هغه د اوس هم داسې ګرمه ده لوګي ترې نه خېږي نه اوس هم لوګی روان دی ځکه چې دې باندې ما ډکن کېښوه ما یې داسې نه چې زه بره نه راځم او پیشوګانو راته هس نه هس کړي منځ کې خو ما بره یو راوند پکې ووایو زه دا 2 منټه سره کم بیا دې کې دا غوښه ور اچوم اوس به ما سره دا غوښه مو پکې واچوم سره دا مو سره شي چې دا مسالې خوند چې دی که نه دا دې غوښه کې ښه لاړ شي څنګه چې الوګانو کې لاړو دې مقصد دا یي زه به والا اوس په بل خوا په ګیس باندې اوبه ګرمولو ته کښېږدم هر چې اکثر زه سالن کې داسې سالن کې ګرمې اوبه اچوم چې کوم سوپ کېږي اوس دا غوښه مې سره کړه اوس به دې کې اوبه واچوو زیاتې کمې خپل حساب سره اچوئ کوکر پې بند کړو په منډه کې بره لاړ شو دلته کې به مالګه مو ګورئ دونه خو موږ هم پوهېږو که نه څه واړه خو نه یو که نه دا زه به پکې لږ تېل واچوم بس دی ځکه چې موږ ډېر زیات یو او بس دلته مې چټني جوړه کړه موبایل کې مې چارج هم ختم دی اوس به بادرنګ هم کټ کوو زر زر دا کارونه کوو راځئ چې بیا بره لاړ شو مشکله مرحله یې دغه ده چې دا کله دا سره کېږدي که عملي او دا اوس یو 15 منټو پس دا ګورې دا به دې نه هم زیات غوړي شي غوړي زیات کم شي هغه څه مسله نه کوي باد کې روزي باد کې نه بل ځای لوښي ته واچوئ او بس دې کې دا اوس دغه شانتې دا ریډي ده ځکه چې د دې تقریبا ګنټه یوه نیمه خو شوه او نه چې دا څومره زیاته دغه شي لږه پوره شي که نه دونه دا ښه څنګه تاسو وسکله مزېداره وه دا وکړه د برفي دغه وي خو په برفي دونه محنت نه کوي څونه په دې حلواو محنت کېږي شابه ځوان سړی د بوډا سړي په هغې پکې دا دغه مه واخه چمچه
ها داسې نه داسې غوسه شوه ده تکړه شو روټۍ روړه بس دلته دا لوګانو وال سالن هم جوړ شو چکن لوګانو والا او د پاسه به اوس خړې دنیا او شنه مرچکي واچو دا خو د هرې کټوۍ ضرورت دی دنیا او شنه مرچکي سي دا چې پینې که نه بیا ډوایي ما هغې سالن خوند نه هغه شانتې او دې خوا حلوا هم پخه شوه بس پیشوګان هم نورو کې دي هغه یو وي دا یو چکن آلو نه دي دا دومره مزېدار لګي که نه چې د دې دا غوښه سره شوي که نه نو روش په شانتې لګي او دا حلوا ویا خو زه برفي مې وروستو پرېږدم لاس مې چې وسوځولو دا لاسونه زما اکثر سوځي کله نه مې ویډیوګانې روانې کړي دي که نه هغه ډېره کمه ورځ وي چې ما یا لاس وسولې نه یا مې خوب کړی نه نو بس اوس په روټۍ زر ولګومه څوک به اچیم پکې نه اچوي اوسه اوس به څه کو سهار به روژه نیسې څه دې وي څه مې هم نه دي ویلې ځه روژه ونیسه دوه عیسایان والا به ونیسو که نه که صرف پکې خورو څکو پکې نه زګاب صحیح ده دا داسې مې یخني ده موږ خو حلوا خورو او د روټۍ سره ها